حاضر سلی یو چې دا پروګرام د انساني جان او مال سره ریلیټډ ده. مطلب دا شته چې دا د مسلم باغ موږ په پټک کې ورالو په دغه مسلم باغ پټک باندې کم از کم روزانه اکسیډنټ وي. دغه چې مطلب دا کله وخت چې یو مړ کله دوه مړ کله زخمیان کله موټرسایکلان سره وجګړي کله وخت مطلب دا شته ګاډي سره وجګړي. مسله دا چې په روډ باندې خو کار شوړي ده خو دو ټیکیدارانو ته چې د کوم ذمہ دار خلک دي دا احساس نه کوي چې دغه طرف نه کم از کم شپږ کلی پراته دي د مسلم باغ طرف ته هم شپږ کلی پراته دي د نه ګاډي راځي دا د ګراس سره وجګړي. نن هم اکسیډنټ سلای دا انجم پروډکشن کوم ټیم دغه دا سوچ وکړي چې ولې نه چې موږ لاړ سو او دغه علاقه وګورو چې دا روزانه د اکسیډنټ ولې کیږي چې کومه کمی خلک دي چې دلته دکانونه دي هغه نه موږ پته کوو چې دا اکسیډنټ څه وجه کیږي او دلته څو کسان یعنی 4-5 خو ماته په خپله باندې یاد چې دا کسان مطلب دلته شهیدان سره رضو ګلونو د یو کس نه پته کوو. تاسو نام جی څه سیف الرحمن. تاسو دلته دکان ده؟ جی موږ پکوړې پخو دلته دا موږ ته ووایه چې دلته تا په نظر چې لکه 100 اکسیډنټان وسو دي. جی نن خو دوه وسله موټرسایکل وال سره وسله بله ورځ یو کس پلان کوچا موټرسایکل وجګړېد کس مړ لنډي و زبیر حاجی زبیر نام و وفات نن بله ورځ یوه ښځه پلان وواله امبولانس وواله خدای بچ کړله هغه هم په دغه جي باندې په دغه جي دغه ځای وواله امبولانس خو دا ښه وه چې پوره نه په ولګېده معمولي ولګېدله بچله خدای بچ کړله. دا موږ ته دوست دا ووایه چې دا له 100 کلي پراته دي او دا له دا خو ډېر جی تقریبا 10 کلي پراته دي کوټ کشمیر سپرلی کلای کلی خان سلطان محمود مسلم باغ نور دغسې واړه واړه کلي ډېر دي حکیم خان کلی د بل چې بولي بخمل کلی بخمل آلې ده دغه سیټ باندې دالې 5 کلي شپږ دالې دي. مطلب دا چې دا سنټر چې کوم د مسلم باغ پټک دالې نه 100 یا 200 کلو خلک دال نه راځي ګاډي سل سوزاکۍ سل پلانکوچونه سل شکې سل او دا نه مطلب د شپږ کلو غرضي او دي چې سب بریکر یا څه مطلب داسې تنظیم نشته ده. لا خو جی نشته فلحال خو نشته ده. حکومت هغه اعزاز الله مولوي صاحب دا ویلي چې دلته به باب نورنګ جوړیږي نقشې مقشې ور راغلي خو لا چې هغه عمل نه ده په سلای. اچھا باب نورنګ خو به جوړیږي خو دا خو اوس باب قتل یا باب موت جوړه ده دا ته روزانه مطلب شپږ کسان علام د معاف کی دا مړي کېږي. ډېره مهرباني آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو د انجم پروډکشن موږ ډېر زیات شکریا ادا کوو چې دغه طرف ته توجه ورکړله. دا کله راسي چې د نورنګ او ګنډشاو ګروډ جوړ شوی ده نو لکه ټریفک رواني شي ډېر زیات تیزی راغلی ده او بل دا شوق ته د مسلم باغ زیات ګاډي روزي د سرفراز لنډکن زیات ګاډي روزي نو اکسیډنټان ډېر زیات کېږي. روزانه بنیاد باندې تقریبا موږ 2-3 کسان چې دي کنه دلته چې ګو اکسیډنټان کېږي 2-3 او چې ورځ خو مخ ډېر غټ افسوسناکه واقعه وسله د لنډوي حاجي محمد زبیر صاحب ټوله جوان او مشر سړی و تقریبا 40-45 سال عمر و اکسیډنټ یې وکړ هغه خو موږ هسپتال ته واخیسته نو په لار چې د هغه لکه وفات سه نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو ذمه دارو ادارو نه چې هغه هنګامي بنیاد باندې دلته داسې شروکتام وکړي چې د ټریفک رواني شي دي هغه کنټرول سي. ګلونو کتونکو تاسو د امیر صاحب ولې خبرې واورېدلې دا موږ حکومت ته دا درخواست کوو چې زر نه زر دې دغه مطلب د روزانه اکسیډنټ کېږي چې ډېر خلک شهیدان کېږي لہذا دا موږ یو ارجنټ هغه پروګرام وکړو او موږ حکومت ته دا اپیل کوو لہذا کیمرامین فرمان وزیر او احمد جان ته عزت ورکړو. خداحافظ.